الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته، وسيد الخلائق والبشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. درود شریف ہوئے اچھا آواز سے رہے ہوئے. زمان محترم و مشران و کشران، پر سٹیج باندې موجود تشریف فرما علماء کرام او ما ته مخامخ ناستو دغه علاقې سپین سپیڅلو مشرانو او کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ماشومانو نه زیات به دا مشران لږ منتبه کېنئ چې بهر خلک پوه شي چې په مسجد کې د ژوندو خلکو غونډه ده او دا کم خلک چې مسجد کې راجمع شوي دي دا په دغه پروګرام باندې خوشحاله دي. خفه یې پکې خوشحال یې نو د خوشحالۍ اظهار مونږ کوو که نه کوو؟ واده موقع کې مونږ څومره خوشحالي کوو، بل کور کې رانه څوک خوب نشي کولی. ولې دي وایي خوشحالي ده که نه؟ خوشحالي به داسې مناوی چې څنګه حق دی، غم به داسې مناوی چې څنګه د هغې حق دی. نو که تاسو خوشحال یئ نو د خوشحالۍ اظهار به کوئ، اوچت اواز سره سبحان الله ووایئ. اوس ټیک. زما محترم و مشرانو،
ما نه پس به نور علماء کرام تاسو سره مخاطب کیږي خبرې به کوي خو زه هغې دپاره اوس نه لار صفا کوم چې ویښم کم کم محنت به چې هغې کوي هغه زه اوس نه کوم چې هغې صرف خبرې کوي او تاسو وله داد ورکوئ زما محترمو دا د قرآن کریم د ختم په خوشحالۍ کې چې ستاسو ورېرونو ستاسو بچو ستاسو نوسو ستاسو خوریینو ستاسو د علاقې فرزندانو د الله جل شانه دغه کلام په ناظره باندې ختم کړی چا د هغې حفظ کړی دی او د الله جل شانه دغه کلام ته په خپله سینه کې ځای ورکړی د الله په فضل سره د هغې په خوشحالۍ کې راجمع یو الله دې زموږ دا راتګ ستاسو ناسته زموږ وینا ستاسو اورېده دا هر څه د الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځئ زما محترمو د الله جل شانه په نعمتونو باندې د شکریې ادا کولو دوه طریقې دي یو شکریه چې کله بنده د الله په نعمت ادا کوي هغې ته شکریه زباني وایي چې سړی په ژبې سره شکریه ادا کړي الله ستا شکر دی چې دا نعمت دې راته راکړو او دویمه شکریه هغې ته شکریه عملي وایي سو شکریه دي دوه یوه شکریه زباني ده په ژبې سره دا ویل چې یا الله تا ماته دا نعمت راکړو ماته دا قبول دی خدای دا نعمت ما نه وامخلي نور نعمتونه دې پسې راکړه دویمه شکریه هغې ته شکریه عملي وایي او د شکریه عملي طریقه دا ده چې کله چاته الله یو نعمت ورکړي نو دی په خپلو اعمالو کې اضافه شروع کړي زه به آسانو الفاظو کې په پښتو کې ساده پښتو کې به خبرې کوم چې دلته نه ځئ چې څه دوه څلور خبرې مو زده کړي وي ولاړ شي دا نه چې خپل جذبات صرف ساړه کم نه تاسو پوه شئ او نه زه پوه شم او خیر ما او خیر شوما شکریې څو طریقې دي په دې یوه باندې زموږ ټولو عمل دی عوام خواص مولیان امیان امیر صاحبان ټول اوس زموږ دا شکریه زبانی دا د زړه نه ده که صرف په ژبه باندې ده دا خدای ته پته ده او موږ ته پته ده هغه موږ ټول کوو لیکن شکریه عملي چې موږ کله د الله یو نعمت موږ ته حاصل شي نو موږ په خپلو اعمالو کې اضافه کوو که نه کوو دا به زما په اندازه په زرو کې چېرته یو انسان داسې وي چې هغه به دغه شکریه ادا کوي بقایا 999 کسان دغه شکریه نه ادا کوي موږ ته چې الله کله یو نعمت راکړي نو موږ هغه شته عملونه ورپسې کوي موږ دغه شکریه ادا کوو الله دې د دې نه زموږ ټولو حفاظت وکړي قرآن کریم دا د الله نعمت دی او دا داسې نعمت دی چې د دغه نعمت مقابله نه په دنیا کې څوک کولی شي نه په عقبا کې څوک کولی شي چاته چې الله دا دولت نصیب کړي چاته الله دا نعمت نصیب کړي هغه دې په دغه نعمت باندې خوشحال شي ولې کله چې الله چاته نعمت نصیب کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ کار سو حضور د ابوبکر صدیق نه تپوس کوي اے ابوبکر الله تا ته نعمت درکړې و یا رسول الله الله ماته د صداقت د وینا نعمت راکړې ده چې زه هر ټیم کې رښتیا وینا کوم وی اے ابوبکر تا رښتیا ویلې بیا د عمر فاروق نه تپوس کوي اے عمر الله تا ته نعمت درکړې و یا رسول الله الله ماته دا نعمت عطا کړې ده چې زه د دوه کسانو په منځ کې په انصاف سره فیصله کوم وی اے عمر تا ټیک کوې بیا تپوس کوي د عثمان غنی نه اے عثمان الله تا ته نعمت درکړې و یا رسول الله الله ماته د سخاوت نعمت راکړې وی عثمان تا ټیک کوې سرورم تپوس د علی شیر خدا نه کوي اے علی الله تا ته نعمت درکړې علی شیر خدا وته فرمایل یا رسول الله الله ماته
دا نعمت نصیب کړي چې زه د خلکو په عیبونو باندې پرده اچوم، زه د خلکو پرده دری نه کوم، زه پرده پوشي کوم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څلور وانو جوابات واورید او اخره کې د دوانو جهان سردار اعلان کړي وی اے ابو بکر ستا جواب درست، اے عمر ستا جواب درست، اے عثمان ستا جواب درست، اے علی ستا جواب درست. لیکن په دغه څلور وانو کې د ټولو نه بهترین نعمت او عمل هغه د علی والا دی. ټولو نه بهترین جواب هغه د علی والا دی. ولی علی کې دغه صفت ته چې په خلکو باندې پرده اچي، د خلکو عیبونه پټي او دغه نعمت ته الله تاسو ته نصیب کی او دا نعمت چې چاته الله نصیب کی الله هغه ته د اعمالو توفیق نصیب کړي. نو نعمت باندې شکریا چې کله انسان ادا کوي الله دته هغه نعمتونه ورکي چې د مستحق وي او هغه نعمتونه هم ورکي چې د مستحق نه وي. خو د شکریه هغه شکریه ادا کول څنګه چې مونږ الله غوښتل، هغه شکریه ادا کول څنګه چې مونږ د الله رسول غوښتنه کړې ده. دا اولاد دا نعمت ده کنه ده؟ ده کنه ده؟ په شرح الصدور کې امام جلال الدین سیوطی رحمه الله لیکلی دي و یو الک نوجوانو هغه چې کله د کور نه وته د خپل پلار قبر ته بتلو پټوله لاره به د قرآن تلاوت کولو او چې کله به قبر ته ورسېدو د هغې تلاوت ثواب به خپل پلار ته وبخلو. امام جلال الدین سیوطی وایي یو شپه خپل پلار ورته خوب کې راغلو ورته وایي بچیا ته خو روزانه ماته راځې او د کور نه چې راوځې تر قبر را رسېدو پورې ته د قرآن تلاوت کې خو بچیا یو گزارش زه تاته کوم. وی بابا جان څه گزارش؟ وی بچیا گزارش دا دی چې ته کله د کور نه راوځې او قبر پورې راځې د قرآن تلاوت مسلسل جاری وي نو د قرآن انوارات پتا باندې دومره زیات وریږي چې په هغه انواراتو کې ته ټول پټې ماته ته نه ښکاري. اے بچیه سبا چې زما قبر ته راځي نو تلاوت مه کوه، همدغسې راشه چې سبا زه ستا دیدن وکړم. نو دا اولاد دا نعمت دی او دې اولاد ته چې تا د دین علم ورکړو تا ورته د قرآن دولت نصیب کړو دغه اولاد به د دغه نعمت استعمال بیا ستا دپاره کوي. یو حدیث مبارک کې راځي د مشکات شریف روایت دی د دوانو جهانو سردار فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان چې کله دنیا نه ځي نو دی د ځان نه وروسته درې شیونه پرېږدي. په هغه ټولو کې د ټولو نه لومبنی شی هغې ته صدقه جاریه وی، دویم شی هغې ته اولاد صالح وی، دریم شی هغې ته علم نافع وی، هغه علم چې ده حاصل کړی وي بیا نورو ته رسولی وي هغې بیا نورو ته رسوي. د انسان د مرګ نه بعد دغه درې شیزونه صرف دته په قبر کې فایده ورکوي بل یو شیز ورته فایده نه ورکوي. په هغه دریو شیزونو کې اولاد صالح هم دی. تا چې کله اولاد ته دین خولی دغه اولاد به د قرآن تلاوت کوي تا ته به دربخي، دغه اولاد به نفل کوي اذکار کوي تا ته به دربخي. حضرت قره رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی د دوانو جهانو د سردار مشهور صحابي دی. تپوس ته نه کوي یو کس وی حضرت ته څنګه یې؟ وی زه ښه یم. وی بچی دې څنګه دی؟ وی بچی مې ډېر زیات ښه دی. وی زه د خپل بچي نه ډېر زیات خوشحال یم. دا سړی ته نه تپوس کوي حضرت په څه ترې نه خوشحال یې؟ وی زه هغه د دنیا د غمونو نه بې فکره کړی یم. ما ته ویلي بابا جان د دنیا کار روزګار به ته نه کې، ته صرف خپل مونځ او دس کوه، ذکر تلاوت کوه، جومات او کور بس تا دغه کار د دنیا زه تا دپاره ګټم. وی دغه بچي ما سره ډېر زیات احسان کړی، زه د دنیا د غم نه فارغه کړی یم او دغه د دین د خدمت دپاره او
او د نیکو اعمالو د پاره ما ته وخت راکړې چې بابا جان ته نیک اعمال کوا. نو کله چې تا اولاد ته خدای او خولو رسول دی وته خولو اولاد ته د دین او خولو دغه اولاد په دنیا کې خوشحالي درکې په آخرت کې هم خوشحالي درکې. مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند محتمم دی. خپل والد صاحب راوغوښتو چې کله حفظ وکړو. والد صاحب حافظ محمد احمد صاحب دفتر ته راوغوښتو کېنولو وی بچیا ستا حفظ باندې زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. ویې ژړل ورته. بچی ته نه تپوس کوي بابا جان ولې ژاړې؟ وی بچیا ستا نیکه مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله زما والد صاحب کله چې ما حفظ وکړو نو زما والد صاحب په ما دومره خوشحالي کړې وه چې هغه ثابت یو هوا حلاله کړې وه د خیرات دپاره. وی ما ولویل بابا جان څه دپاره دومره لوی خیرات؟ وی بچیا زما بابا ما ته ویلي چې بچیا ما تا باندې قرآن حفظ کړو په دغه قرآن کې زما تا سره حصه ده که سبا زه دنیا نه رخصت شوی نو ما پسې به ګوره د قرآن تلاوت رابخي. وی بچیا زما د پلار د مرګ کلونه وشو د مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله وی د هغه د وفات نه تر ننه پورې زه روزانه 2 سپارې د خپل والد صاحب دپاره بخم روزانه د قرآن تلاوت. او بچیا زم تا ته دا وصیت کوم چې کله زه د دنیا نه لاړم نو بچیا دغه قرآن کې زما تا سره حصه ده ما پسې به تلاوت رابخې. قاری محمد طیب رحمه الله لیکي وی 55 سال وشو زما د والد صاحب د وفات د هغې د وفات نه تر ننه پورې په اوابینو کې روزانه زه یوه سپاره تلاوت د خپل پلار دپاره. نو چې کله تا اولاد د دین وښولو قرآن دې ورته وښولو دغه بچی به بیا تا سره دا ښېګړه کوي او که صرف دې ورته کینچي کړک بیماري وښوله او دا دې ورته وښول چې بچی خلک به څنګه کینچي کوي د هغه جیب نه به پیسې دې جیب له څنګه راځي دغه دوایي او دغه هنر دې ورته زده کړو بیا تا سبا کینچي کوي قسم په خدای تا نه سرمن لرې کوي. خپل بچي ته قرآن وښایي دین ورته وښایي دنیا ورته وښایي خو دې سره سره خپل بچي ته د الله معرفت وښایي. یو بزرګ ته یو سړی راغی حضرت زما بچی زما نافرمان دی. یو ځل ورته وویل جواب یې ورنه کړو. بیا ورته وایي حضرت زما بچی زما نافرماني کوي. بیا یې څه ونه ویلې. درېیم ځل یې بیا وویل حضرت زه تاسو ته درېیم ځل شو زه وایم زما بچی زما نافرمان دی. حضرت ورته سر راوچت کړو وایي بچیا ته د خدای نافرمانې ستا بچی ستا نافرمان دی. د دې علاج درته ښیم وظیفې مه کوه ته د رب نافرماني پرېږده بچی به ستا نافرماني پرېږدي. خپل ځان به ټیک کوو بچي به هم ټیک کېږي. که ته وایې نه زه دې هر څه کوم زما بچی دې حافظ شي او زما بچی دې عالم شي او زما بچی دې دا شي دا په دې باندې نه کېږي. خپلو بچو باندې به قرآن زده کوو انشاءالله. څوک به پرې نه زده کوي ویښې څوک به یې پرې زده کوئ زده کوئ به انشاءالله. کوم چې دا سپینګیري دي سپینګیرو ته یوه طریقه د قرآن ښیم علماء کرام ناست دي. سپینګیري مشران چې کوم دي دي ته اکثر د قرآن په ویلو کې لږ مشکل وي. دي وایي زموږ ژبه پرې نه وړي همدغه وایي که نه ژبه هم پرې نه وړي په کنځلو باندې داسې ژبه اوري په د قرآن په تلاوت ژبه نه وړي. خیر دی تاسو د قرآن تلاوت نشئ کولی یوه طریقه درته ښیم هغه شروع کوئ قرآن په کولاو کې مخې ته به یې کښېږدئ او په قرآن هر یو ټکي باندې به یې صرف ګوته ګرځئ په خوله یې سم مه وایه صرف ګوته او دا تصور کوه چې دا زما د رب خبرې دي. څه شی دي؟ څه شی دي؟ دا زما د رب خبرې دي. او قرآن که یو سړی دا قسم وخوري فقهاو لیکلي دي چې یو سړی د قرآن تلاوت وکړي او دې قسم وخوري چې ما د خپل رب سره خبرې وکړې وی دې په دې خپل قسم کې حانث نه دی دې په دې خپل قسم کې دروغجن نه دی د حقیقت کې د الله سره خبرې وکړي.
سپینګری چې کوم مشران دی د قران په هر ټکی باندې صرف بوته ګرځوي او دومره تصور کوي چې دا زما د رب خبرې دي دومره خو کولای شي کنه ډیر نه 15 آیاتونه روزانه په بوته ګرځوي وای دا زما د رب خبرې دي دغه کار شروع کړي ان شاء الله دغه قران په قدر کې بس تا سفارش کوي په حشر کې به سفارش کوي د الله په دربار کې به وای یا الله ستا دا بندا د په خله باندې زما تلفظ نشو کوله د جبه درنوا د په جبه کې درنواله لیکن یا الله د ما سره دومره مینا وا چې باوجود د دینا چې زما تلاوت د ډیر مشکل وو بیا به زرا واخستم زبې خپل کړم بیا به ز کولاو کړم بیا به په هر ټکی باندې ګوته ګرځولا او دا به ویل چې دا زما د رب خبرې دي یا الله زستا کلام زد دې سپینګری بابا سفارش کوم اے الله دا جنت تبوزا اے الله د خپل محبوب شفاعت نصیب کا اے الله د گناهونو نه درگذر وکړه د قران دغه سفارش هم قبول دې کنا قبلوي قران سره به عمدغه سي تعلق ساتي چې روزانه به کم از کم د قران په دې طریقه تلاوت کوي الله دې په دې خبرو مالا او تاسو ټول ته د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین